फरवरी دا لاندې چې راځي نو دا د 13 صرف دا فروری پکې 29 مارچ نو دا بارہ چې راځي دا د 1.5 اپریل لاندې چې راځي دا د 1.5 دا څه بارا وکړه نو د 1.5 د 1.5 او کمانی حساب سره میاشي نو هغه د یو کم 1.5 د 1.5 د 1.5 پکې نه نو چې د 1.5 د یو کم 1.5 نو لس ورځې فرق راشي پکې ځکه دا لس ورځې کمیږي پکې په قمري حساب کې نو هغه د یو کم 1.5 د 1.5 نو دا په کال کې لس ورځې روژه مخکې راځي نو کله ووري ته ځي او کله جمعې ته ځي نو په 3 کاله کې دا سرکل پوره کېږي لکه ما چې درس شروع کو 87 کې نو 12 اپریل دا هغې نه تله ووري ته راغله ووري نه بیا راغله جمعې ته و دا بیا جمعې ته را روانه وه دې مارچ کې راغله نو بیا فروری کې شروع کړې وه نو بل کال د هغې نه که ژوند دي او خیر وي انشاءالله نو لس ورځې مخکې به شروع کړي مخکې راشي نو دغسې دا لس ورځې حسابو نو چې 3 کاله پوره کړي د هغې نه یو کال جوړېږي نو 300 کالو کې 9 کاله شو نو ځکه یزداد اتساع او دا نه چې دا انګریزي حساب دی او دا اسلامي حساب دی ټول اسلامي دی یو شمسی حساب دی او قمري حساب دی یو د عیسی علیه السلام حساب شروع دی یو د هجرت نه شروع دی هغه هم پیغمبر او دا هم پیغمبر و دا نه چې یو د کفر کا او یو د اسلام کا او داسې د اسلام او د کفر جګړه نه جوړه کړي